دا وګورئ جی چې دا یو کس دی د جمعیت یو کارکون دی جی په عمران خان پسې خبرې کوي جی او الله تعالی چې کوم دی نو په دغه ځای کې بې عزته کړی دی او پرتوک تې وتی دی. سلامونه نیکی خیلی احترامات ملګرو وي حرامي سړی به همیشه د علماء حق مذاق اړوي. دا مفتی زرولی خان صاحب ډیره پخه خبره ده. اوس دا لازمي نه ده چې ګینې د په مور د یو شل ختلی وي او دا تې شوي او دا ارامونه شو نه. د حرامي توپ نور ډیر بلا قسمونه دي. خو بار کیب د چې دا کومه ویډیو کړې ده د دې زه دلیل مونږ سره شته دی پوخ ثبوت چې دا څوک دي او دا څنګه د دغه په اواز باندې کړی دی دې دپاره چې بس راشه نور حرمونې راشي او زما دا ویډیو شیر کړي او ما ته لږ ویوز راشي او فالوینګ راشي او لږ خلک مې وپېژني. نو د دغې دپاره دی بې غیرته دا ویډیو کلیپ کړی. نور د دې ویډیو حقیقت لاول دا صحیح کلیپ وګورئ چې क्या फरमाते हैं. तो उस वक्त देवबंदी के सबसे बड़े मौलवी ने कहा तुम जितनी रकम लाए हो वो रकम यहाँ दे दो, उस पैसे से हम यहाँ एक ऐसा मदरसा कायम कर देंगे, यहाँ के फारिगिन तबलीग इस तरह करेंगे सारे बड़े को हम देवबंदी वक्त में शामिल हासिल कर लेंगे. ملګرو دا ریل ویډیو کلیپ خو مو کتو هغه بیان مو پکې وورېده چې کم پوهه خلک دي هغه به پې پوه شوي چې دا څوک دي دا بریلیان مولیان دي او زمونږ د جمعیت علماء اسلام علماء حق علماء دیوبند باندې د دروغو الزام لګاو. نو د په دغه موقع باندې الله پاک رسوا کړی دی. خو مونږه دغه ویډیو راوانه غشتلو مونږ د دنیا ته دا نشو کوله چې دا زمونږ د اکابرینو پسې چې خبرې کې د هغو باندې دروغ الزام لګې دقسې به په موقع د الله رسوا کوي یا به د موقع نه وروسته خو لکه ضلالت په دې مقدر وي. نو هغه د بړوا بچي چې دی نو هغه خبرې رولټه کړې ده پکې عمران خان انوال کړی دی. ولې چې د عمران خان به زه دغه وکړم پکې صفت وکړم چې دا خبرې په هغه پسې شوي دي دا درې کړي دي دا خبره به زه رولټه کړم نو ما دا ویډیو به وایرل شي او کم ګمراه یوتیان چې دي او کم نور حرمونې دي د ده په شانته کې هغه به چې دی نو بس دې به وایرل کړي او به د دې به لږ مشهور شي. ګوره که مور پلار زه دا الزام اوس زه په تام دغسې لګولی شم. زه ویم چې دا ستا پلار زم طلاق او مور دې راغلله او ستا د مور متعلق دغه خلکو ته څه خبرې کولې بچې څنګه دې مور ولیده د پلار نه دې د شو چې د یارې د لاس یې پرتوګ ووته او وشرمېده د مور د راتګ سره دی. نو خو څه بیا به خلک وایي چې بلاله تا خو ډېره سپکه خبره وکړه. دغه خبرې درته زه نه کوم. ولې د رمضان مبارکه میاشت خپل مور پلار د حیا عزت خیال وساته پوه شولې. د هغو خیال به څنګه ساتي د نورو علما کرامو د نورو مشرانو خیال چې وساتي نو ستا د خپل مشر ستا د پلار دم طلاق به بیا خلک خاطر وکړي. نو کوشش وکړه د خپل مور پلار عزت هم ستا په لاس کې د چې هغه بد ساتلو دپاره د نورو د علما کرامو توهین ونه کړي چې ستا بیا پکې ستا هغه بېعزته کېږي. او دا ویډیو کلیپ د دې کوني پلار ته ور ورسوئ چې دا زوی دې پویه که او که نه د پټ پات پیدا وي نو دا کس اګنور کې دته مه کمنټ کوئ مه په داسې ځکه چې ډېرو خلکو ما ته دا ویډیو کلیپ راولېږه نو دا حرمونې دی ښه کنفرم حرامي دی د مفتی زرولی خان صاحب د وینا مطابق. خو حرامیتوب ما خو درته وویل چې په څو قسمه دی. لازمي نه ده چې د په مور د کلي خطي وي نه کیدای شي چې د پلار یا د غلاب مال یا بل څه حرام راوړي او دغه نو ټیم کې بیا داسې کوروالی شوي او بیا ترې دا پلیته متیازه پیدا شوي په دغه لیول دا حرمونې د ملګرو ویډیو کلیپ د سره شیر کې او د دغه بې غیرته پلار ته یې ورسوي چې ګورې د سپي کې دې پټه واچوه هسې نه مونږ به در کې ګورې پتا کې مو سره لرګې درو منډو ښه شیطانوار خو در پسې صرف خبرې وکړو مافي دې غوښتله ته ریل لرګې در کې د منډلو دی قسم دې تاسو د سړي زامن کېږئ داسې نه